أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. رب العالمین د سړي او د ښځې منځ کې یو بنیادي فرق پیدا کړی. د ښځې جدا خاصیت دی او د سړي جدا خاصیت دی. د ښځې د وجود جدا خلقت دی او د سړي د وجود جدا خلقت دی. که څوک دا فرق نه مني دی به لیونی وي. سړی له خدای دا خصوصیت ورکړی چې د کې قوت زیات دی، د کې طاقت زیات دی. د ښځې د وجود هغه قوت او هغه طاقت نشته. سړی له خدای دا یو صفت ورکړی دی چې د ده په مخ ویښته راخیږي، ږیرې وي، برېتې وي. د ښځې په مخ باندې او په شونډو باندې ویښته نه راخیږي. دا د هغې نه خدای محفوظ او پاکه پیدا کړی. د سړي ساخت جدا دی، د ښځې ساخت جدا دی. تاسو ته پته ده سړي کې نظافت او په سړي کې هغه نازک مزاجي نشته کومه چې خدای ښځې له ورکړې ده. د ښځې اندامونه نازکي، ښځو له عموما خدای حسن ورکړي، په سړو کې هغه حسن نه. د سړي چال جودای، د ښځې چال جودای. سړی چې په لاره رواني یو شان رواني، ښځه چې په لاره ځي بل شان پته یې لګي خفا. د سړي خبرې جودای، د ښځې خبرې جودای. د ښځې د خبرو نه پته لګي که دیوال نه پورې غاړمي چې دا ښځه ده، او که سړی د دیوال نه پورې غاړمي نو پته یې لګي چې دا سړی دی. دقه رنګې خدای پاک د دواړو ذمه دارۍ هم جدا جدا کړي دي. په سړي جدا ذمه داري ده او په ښځې جدا ذمه داري ده. سړی به بار لګیای د کور نه، منډې ترړې به وایي، ګټه به کوي، زمینداري به کوي، ګوډ چاري به کوي، ټاټکې به چلی. ښځه به کور کې دننه خپل خدمت کوي. او که ته وایې نه ښځه دې هم بار وځي او لکه د سړو غوندې دی دا بار هم خدمت کوي، سړو په شان کولاو چې څنګه سړی بار کولاو خدمت کوي، څنګه چې سړی د سړو سره یو شان یو ځای ګرځي، داسې د ښځه بار سار وختي وځي. نو که دا بل شان شي بل شان، دا چې سړی د کور کښېني دا به ومني. که ته وایې چې ښځه د بار وځي نو بیا که سړی دننه په کور کې شي خبره لوړې شي، او سړی د سار وختي په کور کې دننه ناست او کټوی دی پخی او ښځه دی وله ګټي او سړی دی وله جامې مینځي او ځای دی هم جارو کوي. د ښځې دا سړو دا کار ښځو ته پاتې شي او د ښځو دا کار سړو ته. خدای شته که څوک یې برداشت کړي. په حیواناتو کې تاسو ګورئ د دواړو منځ کې ځمکې اسمان فرق دی. په غوی خلک یوې کوي، په غوا سه پورې چا یوې نه دی کړی. غوی باندې خلک بار وړي، په غوا باندې تر اوسه پورې چا بار نه دی وړی. د غوا نه خلک پی اخلي، د غوی نه اوسه پورې چا پی نه دی اخیستی. د هر چا خپل خاصیت دی، دا خدای پیدا کړی دی او هر چا له خدای په دې خپل خاصیت کې یو عزت ورکړی. سړی که په شا پیټې وړي نو څوک ورته بد نه وایي، د هغه په هغې کې عزت دی، بچو له ډوډۍ ګټي. سړی که په پټي کې څاروو پسې قلبې پسې رواني مانچ کوي، یوې کوي، څوک پې بد نه وایي. دا خدای پیدا کړی هغې له دی. سړی که د سیمټو بوجۍ په شا کې او ټاټکې په سر کې او درېم چت ته وړي، هېڅ څوک هم پې بد نه وایي. دا خدای پیدا کړی هغې له دی. او که سړی په کور کې دننه کښېني او په کټکي کښېني او کټوی پخوي، خلک ورپسې شل خبرې کوي، وایي د ښځو په وار پیدا دی. وایي که نه وایي؟ مړه وایي دا څه ښځو ټارې دي وایي، او څوک وایي مړه دا فلانکې دی، څوک وایي د ښځې دله دی وایي. شل خبرې ورپسې خلک کوي. او که لاسوباړې لاس کې راواخېسته او جامې نځلې شروع کړه، یا واشنګ مشین ته ودرېده او دې هلته کې هغه جامې شرط کولی هم نشي، خو ځکه جامې یې نځلې او شرطې کولې، او یا خانک ته کېناسته وړې هغه ګل شروع کړل او په فیسبوک یې لا تصویر راغی چې
ګلدین کاکا ناست دی خانک ته وړا غږي اوهو توبه وباسه څومره خلک به پې بد وي والله که سترګې چا سره ولګئ که جومات ته راوځي ولې دې بار که وړا غږي تندور ته ولاړ دی ډوډۍ پخوي نانبی دی هېڅوک بې بد ونه وایي دی دا مثال ورکې کم سړی چې په هوټل کې لګیا دی او ډوډۍ پخوي او نانبی دی په فیسبوک کې شل تصویره ورکه والله خلک بې صفت کوي په چوله ډوډۍ خو که دقه سړی په کور کې دننه کېناسته او په خانه کې وړه غږي او تنور طبخي ته ناست او په کور کې ډوډۍ پخوي د ښځو والا کار کوي نو خدای ګو جومات ته به مرونه دي شل خبرې ورپسې خلک جوړې کړي دا د ښځې کار دی دا د سړي کار نه دی دقه رنګې که دا ښځه بار راووته او یوې لاس کې ونیوه او مانجې شروع که شل خلک به پې بد وایي او که دا ښځه بار راووته او په دې تنور باندې ډوډۍ پخولې شل کسه پې بد وایي د هغې عزت په څه کې دی د سړي عزت په دې کې دی چې بار خدمت وکړي خلک پې فخر کوي او چې په کور کې دننه کوي نو خلک به پې بد وایي او د ښځې عزت دا دی چې په کور کې دننه دا خپل خدمت وکړي دا که جارو وي په کور کې دننه خلک یې صفت کوي د پلان کې ښځه ډېره نیکه ښځه ده دا که په کور کې دننه ناسته ده او ټیپر پرې کوي خلک به صفت کوي دا که په کور کې دننه ناسته ده او بالښت ته ابراچي او په څادر په کټ سموي په خدای قسم خلک به صفت کوي ډېره نیکه ښځه ده او تابعدار خو که دې ښځې جارو راواغېسته او په دې لارو کوڅو یې جارو کول شروع کړل او دې ښځې دا خپل پیړه راواغېسته او بار یې په تنور کې پخوي او په هوټلو کې څادرونه سموي شل کسه به پې بد وایي د هغې عزت په دې کې دی هر چا له خدای عزت ورکړی لیکن زما وروڼو افسوس دا دی چې نن زمونږ ښځو خپل عزت پرېښی دی ښځې نن عزت په دې کې ګڼي چې مونږ بار سړو سره سر په سر وګرځو